الرحیم ناظرین د نن د موږ ویډیو چې کومه دا په بچی سره د والدین سپورټ په باره کې دو یقینا چې بچا کله یو ماشوم وي هغه ورو ورو لوی کېږي د هغه محنت د والدینو محنت هغه بچی سره ډېر زیات ته هغه لوی کېږي ورو ورو بیا پرایمري لیول ته هغه ورسي پرایمري لیول بیا 5 سال چې هغه کله سبق کوي بیا هغه میډل ته شي میډل کې بیا هغه والدینو محنت کتابونه لاګي پیسې لاګي جامې وغیره څومره یونیفارم چې لاګي سکول هغې باندې ډېره خرچه چې ډېره زیاته بیا داسې های لیول ته شي بیا یعنې هغه بیا کلیج ته وړي هغې دپاره بیا داخلي کول هغوی دپاره فیسونو پیسې افورډ کول دا ډېر ګرانه او مشکل کار ده صرف الله تعالی دا صرف والدینو ته دا همت ورکړی ده یقینا که بل څوک سړی راشي کیدای شي په یوه کاس باندې هم دا تعلیم پوره نه کړي صرف دا بچی دپاره الله تعالی والدینو ته محبت د بچی زړه کې چوله چې هغه دومره تکلیفونه ورسره برداشت کوي په هرې قربانۍ ته هغه دې دپاره تیار دي چې بچی کامیاب شي صرف خپل بچه کامیاب ګوري او معاشرې کې خوشحاله لیدل ګوري نو دې سره سره بیا چې هغه کله کالج وي یونیورسټۍ ته ځي بیا هغې دپاره هم بیا ډېرې غاټه پیسې هغه ټایم کې لاګي په لکو خبرې وي دا وړې خبرې نه وي یعنې هغې دپاره هاسټل فیس مینج کول هر څه یعنې که معاشرې کې وګورئ ډېر بچه ډېر خور وي خو بیا هم د والدینو نه ډېر ایله وي ډېره تمه وي هغې دپاره ډېرې خورۍ کوي خپل ځان یې دومره تکلیف کې چولی موږ معاشرې کې ګورو ډېر غریبان والدین دي خو بیا هم خپلو بچی سره ډېر زیات محنت کوي او ډېره زیاته خپله خیلا خپلو بچی ته ورکوي یعنې موږ به وایو که خوشحال بچه موږ نن سبا معاشرې کې ګورو هغه د افسر په صورت کې ده یا هغه سپینې جوړې چولې وي یا هغه بل کامیاب په صورت کې د هغه ځیګر کې پینټ هم بلوي دا صرف او صرف د والدینو قربانۍ د وجې نه پاسبل ده لیکن ادروایز دا ماحول داسې نه شو قایم کېدله خو الله تعالی دې دنیا ته یو داسې نظام د والدین او د بچی والا داسې نظام یې راوستولو چې دا دوه ګلونه دي دا دوې شمې دي دا به خپله زړونه سیزوي او دا به دې ته بچی دپاره قربانۍ ورکوي یعنې بچي به د دې والا مخکې ځي هغه به بیا والدین جوړېږي هغه به دې دپاره داسې قربانۍ ته تیار وي قربانۍ به ورکوي یعنې چې څومره غرض دا د دې خبرې موږ خلاصه دا ده چې والدین موږ ډېر شکرګزار یو چې هغه بچي خپل سپورټ کوي داسې دومره غټې پیسې په خپلې لګوي خپلې سختۍ برداشت کوي یعنې خپل هېڅ حالاتو ته هغه نه کسي هر حالات نن سبا که موږ وګورو ډېر سخت حالات دي خو بیا هم والدین چې بچی سره موږ کوم مدد کوي هغه قابل ذکر ده بالکل چې هغې باندې موږ ډېرې تفسیري وکړو او بیا بچی ته اخر کې موږ دا میسج ورکوو چې تاسې خپل ټایم ضایع نه کړې او خپل بالکل چې څومره محنت وي څومره محنت تاسې نه کېږي خپل جان او هیڅ شي تاسې ماحول ته ماکسئ هیڅ شي ته ماکسئ او مایوسي بالکل ختم کړئ خپل پر امیده جوړ شئ خپل والدینو دپاره چې کوم هغه تاسې نه امید لري هغې باندې پوره تاسې روشئ هغه خپل امیدونه د والدینو هغه پوره کړئ نو الله پاک به تاسې کامیاب کړي او بله خبره چې معاشرې کې خامخا د امن ذهني امن چې د تاسې نه معاشرې کې خور شي داسې نه چې تاسې چا دپاره ذهني تکلیف چاته ورکړئ نو دا ډېره غټه خبره لکه ډېر خو یو عادت ته چې تعلیم یافته سړی هم وي بیا هغه نه خلک تنګ وي معاشرې کې دا ډېره غټه خبره والدین دغه معاشرې کې بدنام شي نو موږ پوره امید لرو چې څومره تعلیمي طبقات او والدین هغې سره ډېر زیات سپورټ کوي تاسې به پوره یعنې پوره 100% رزلټ خپل والدین ته معاشرې ته ورکړئ او د معاشرې خوشحالۍ به پوره خیال وساتئ والسلام